لکه موږ ته چې کله جمعات وکړي یو سړی فورا لاړ شي سجده تلاوت مطلب سجده شکر چې دغه وکړي سجده شکر مطلب دی پر سجده یې بیا سر راپورته کړي بس روان شي دا دی د لمانځه څه علاوه وکړي علما فرمایي دا مطلب ښه کار نه دی ولې یو خبره دا ده چې ما او تا په لمانځه کې سجده وکړله هغه هم د شکر ده هغه هم د عبادت ده هغه هم د ثواب دپاره دغه سجده چې تا وکړله دا سجده ډېره کمه چې ده هغه ثابته ده بیا په دې کې خلک راولاړېږي د هغه یې عادت جوړ شي سهار لمانځه باید هم پر سجده وکړي ماښام لمانځه باید هم پر سجده شي مازدیګر لمانځه باید هم پر سجده شي سجده شکر که څوک په ژوند کې وارو دوه او درې وکړي خاص کر پټه به کوي اوس دلته ناست وي یوازې وي الله ته پر سجده شوي ښه خوند کوي لیکن په عام مجلس کې د لمانځه څخه ما بعد خاص کر علما فرمایي دا سجده به کوي نه دا سجده چې ده هغه مکروه ده او ډېر خلک یې کوي ډېر خلک لکه عام طور چې دا زموږ ته کرکټ والا یو شی وګټي بیا دې هلته الله ته پر سجده شي که نه سجده خو بده خبره نه ده سجده چې ته کوې د 2 رکعاتو نفل سره یې وکړه صحیح شو دا صلات شکرانه سلو نو چې ته د 2 رکعات لمانځه سره سجده وکړې هغه ډېر اجر لري ډېر ثواب لري تر هغه چې ته خالي سجده چې د هغه وکړې